بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د خبرونې رښتیا سره ستاسو د حقوق مرګ راشد خان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. عزتمندو، نن می کیمرا بیا داسې په یو سکول باندې کولاو کړه کوم چې د مرغانو په نوم باندې یادېږي او د ډیسټریکټ چارسدې سره تعلق ساتي. عزتمندو، ټیم رښتیا یو خاصه کړی، یو کوشش کوي چې د گورنمینٹ او خاص کر د پرایمری چې څومره سکولونه دي او په دې کې څومره مستی دي او څومره غلطۍ نه دي، هغه ټیم رښتیا تاسو ته وښیي. زه بار دا خبره کوم پر پروګرام کې و چې د گورنمینٹ سکولونو حالات ټیک شوي دي. نو چې د گورنمینٹ سکولونو حالات ټیک شوي دي عزتمندو، نو خلک ولې پرایویټ سکولونو ته زور کوي؟ عزتمندو، یو تجارت سٹارټ شوی دی، یو روزګار سٹارټ شوی دی پر کلی کې، پر علاقه کې او پر بازار کې یو پرایویټ سکول سازيږي. او چې ګوري په 10 ورځو کې به عزتمندو هغه کې په زرګاو تعداد دي، هر ماش د هر کور ماشوم به بیا هغه پرایویټ سکول ته ځي. آیا چې په دغه سکول کې کم چې د گورنمینٹ او د پرایمری سکول په نوم باندې دی کچاري په دغه کې د سہولیات موجود دي، په دغه کې کچاري په دغه کې ښه تعلیم ورکړي، نو خلک ولې پرایویټ سکولونو ته ځي؟ د همیش په شان به دې سکول ته راغلی یم او د دې سکول حالات به تاسو درښیم. راځئ ماسک په دې ګیټ خو رادنه شوم، خو په دې ګیټ باندې دلته ناس مې څوک ونه لیدل. عزتمندو، ما ویل که وسله ورسره نه وي، ما ویل که ټوپک ورسره نه وي، نو یو ماماجي خو به دلته ناست. عزتمندو، ما ویل که نوجوان او مضبوط او تندرست نه وي، نو یو کاکاجي خو به دلته ناست وي. خو چې رادنه شوم نو کرسۍ مې تشه ولیدله. په دې کرسۍ باندې 2 منټو له به زه کښېنم چې د چوکیدار ماما چې کوم پرایز دي چې هغه زه پوره کړم، ځکه چې دلته خو یو کس ناست پکار دی که نه. دهشتګر خو به جي راځي، هسې زمونږ بچی او زمونږ د غریب بچی چې کوم دی هغه غرق او تباه دی، خو کم از کم زمونږ چې کومه ډیوټي ده هغه دې دلته پوره وي. مخکې ورځم د سکول حالات تاسو ته درښیم. دې وخت کې چې کوم پرنسپل دی هغه سره ستاسو ملاقات کوم. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. طبیعت هم څنګه دی؟ خیر دی جی، تاسو ټیک یې؟ دا راته ووایي چې تاسو سره ټیچرانو څومره سټاف دی دلته؟ دلته موږ 4 کسان یو. 4 کسان. څومره کسان حاضر دي؟ 4 موږ درې حاضر او یو ټریننګ کې دی جی. ټریننګ ما ته رجسټر لګو خو لګري حاضری راواله نن ورځ. د دوی چې کوم د نن ورځ حاضري د کیمرامین صاحب ته وایم چې هغه تاسو ته وایي دوی سره موجود دي 4 کسان، په 4 کسانو کې یو کس نشته. چاته تللی دی؟ ټریننګ له تللی منداڼي کې نن ټریننګ شروع دی. ناظره قرآن دا راته وایي چې 4 کسان دي، نو 4 کسو باندې دا سکول چلیدلی شي؟ نه شي جی، بالکل نه شي. دې وخت کې کلاس سره دننه شومه. دا څوم کلاس دی؟ دا دریم کلاس دی. حاجي، دا دریم کلاس دی. دریم کلاس ته رادننه شومه. که زما کیمرامین صاحب تاسو ته وښیي نو دا ماشومان چې ټول کم ناست دي دا ټول څه په خولو کې ډوب دي. ګرمۍ یو امتحان. عزتمندو، ماشوم خو راغلی دی سکول له، خو دلته د بجلۍ یو غټه مسته ده. نو زه دا خواست کوم چې ته په سکول کې یو بل داسې کار کوې، نو هغه کار وکړه چې کوم ضروري دی. ماشوم راشي هغه به ټول اوس په ګرمۍ کې ناست دي، هغه به د خپل تندي نه خولې پاکې. عزتمندو، هغه به خپل لمن د دې خولې دپاره استعمالوي، هغه به کتاب طرف ته توجه نه وي. د دې ماشومانو سره به یو څو خبرې کوم. بلکې تاسو ګورئ د تیارې ته تاسو خیال وکړئ که نه، نو دلته به ماشوم څه ویني، بورډ ته به ماشوم څه وګوري، او بل چې کوم استاد راځي نو هغه په دې کې کلاس والي. د هر یو څیز دپاره انوایرمنټ ډېر زیات اهم څیز دی، ماحول ډېر غټ اثر کوي انسان. دا راته ووایي چې ګرمي دې کېږي که نه؟ کېږي. ګرمي ډېره کېږي. ګرمۍ د وجې نه کتاب ته توجه ورکولی شي؟ نه. توجه ټوله په ګرمۍ باندې؟ صحیح ده. دا راته ووایي چې سیرې ته ښودلي دي نن استاد؟ انګلیش ته ښودلي. تا ته کوم سبجیکټ ډېر ګران دی؟ کوم کتاب درته ګران دی؟ اردو درته ګرانه ده. ګرمي هم کېږي؟ دغه سیسټم نشته دلته؟ پکې مکې نه لګي؟ عزتمندو، که تاسو دا ماشومه وینئ که نه، نو د دې په لاس کې وړوکی شان به بوز دی، دا تاسو کتلی شئ. زه حیران در یم چې زما دا بچی، زما دا ماشوم راشي دلته په دې کرسۍ باندې ناست دي، نو هغه به ټولو څه کار کوي؟ عزتمندو، ما ته لږ ګورئ، زه درته ښیم. کتاب ته نه ګوري عزتمندو، ابا دا کتاب هم بعضې وخت کې رالي او دا راچل به کوي. دا جي د گورنمینټ سکول حالات دي، تبدیلی راغلی نه ده، زه وایم تبدیلی نه بدتري راغلی ده په گورنمینټ سکولونو کې.
15 منټه مې په دې کمره کې وشو جی 15 منټه او هم قسم دې سره مې خپه کېږي د ګرمۍ د لاسه حاجي دا د ګورنمنټ سکول دا چې کوم ارماري د کوم کې سامان هغه تاسو کتلی شي جی هم د ارماري به داسې د ګورنمنټ سکول باندې چې یو څیز لګې یو څیز کې یو کار کې نو هغه ټیک کار ولې نه کېږي ها په خوا کې ماتې کرسۍ لیدلی شي عزتمندو پیپونه لیدلی شي د ګورنمنټ سکول چې کوم حالات دي که نه هغه د کتلو نه وي تبدیلي راغلی وي همدا کوم کس چې د تبدیلي خبرې کوي هغه دلته په خپله راشي دا تبدیلي وګوري زه به وایم چې واقعي چې تبدیلي راغلې ده په وختي یو سکول ته ورغلی یم نو چې کوم کلاس کې به مې تپوس کوو چې ګران سبجیکټ کوم یو دی یاره جي د انګلیش نه بل نوم نه یاغسو دغه خبر راته د دې غټه وجه دا ده چې زموږ سره خو اصل کې ماشومان چې کم دی نو یو دوی غیر حاضري ډېره زیاته کوي چې 2 ورځې سکول ته راشي نو 4 ورځې 3 ورځې د سکول ته نه راځي بیا موږ سکول کې چې کم دی نه پرېږدو قطعا دوی ته دغه ورکوو نو بیا ورسره والدین راځي والدین باقاعده د دوی دپاره چې کم دی نو دروغ وایي چې یا بیمار و یا دا و یا والدین هم سپورټ کوي والدین یې سپورټ کوي اصل خبره اچھا زه ویم 15 ورځې خو ماشوم نه دی راغلی او 15 ورځې به استاد هم نه راځي هسې دا حقیقت دی نه جي استاد خو چې کم دی نو 15 ورځې چې کم دی نو نشي کولی او ماشوم چې کم دی نو دا پاتې کېدی شي داسې سکولونه خو به یي که نه نو اوس زموږ د سکول کې خو نشته کو نوري نو صحیح ده صحیح ده عزتمندو دوی سره مې خبرې وکړلې مخامخ مې یو څیز په نظر باندې راځي خو ما ته پته نه لګي حاجي صاحب دا یې څه لګولي دي دا نقشه ده دا خو کیمرا ده کیمرا حاجي کیمرا الیکشن کې لګېدل الیکشن کې اوس خو کار نه کوي نه اوس کار نه کوي دا ټیک شته هم الله دې وکړي چې اوس هم کار شروع کړي ښه دا فرش تاسو لیدلی شي عزتمندو د دې نه خیران دی ما چې لاندې سیټ احساس دا تاسو کتلی شي دا د دې ګورنمنټ حالات د دې باره کې صرف 2 خبرې هغوی سره کومه چې تاسو ته له ما مخکې ویل هغه وخت کې کیمرا وه چې د موږ د سکول کې تاسو به بار اوس هم ګورئ چې اوبه ډېرې زیاتې ودرېږي دغه شان د دې د سایډ هم جوړ دی او دغه د دې د نکاسۍ څه نشته دلته اوبه ستاسو په مطلب باندې زه پوه شوم او جي ډکون پکار دی دلته ډېره مسته ټیک شوه بشیر صاحب ټیک شوه زه په دغې باندې پوه شوم ها الله دې وبخښي کوم انجینیر چې راځي که نه دلته او کوم چې کار کوي هغه خو پیږي هغه د دې په نکاسۍ باندې پیږي هغه به دلته دام پته چې دلته سیم و تور سیوا دی دلته جبه سیوا ده هغه خو په دې سیس پیږي نو په کاره چې کنسټرکشن چې کوم شوي په هغې مطابق شوي نه نو وخت کې دا په جوران مې کې شوی دا نه دی جي د دې حقیقت خبره ده چې دا صحیح نه دی شوی د دې ډکون نه دی شوی هغه انجینیر که هر څنګه دا کړی خو جي دا غلط شوی په وخت کې ملاوټ خو شوی او جي بالکل ملاوټ خو شوی دا د هغوی فرض دا ټیکهداري نظام و هغوی ټیکې له ورکړی دا ما په خپله د باقي کمرې کړي تاسو کتی شئ هغه دا اوس د سکول چې کم ګراوند دی دې ته راکوشم بشیر صاحب ما سره دی چې کوم د سکول هیډ ماسټر دی انچارج دی بشیر صاحب دا راته ووایي چې باران وشي نو دلته خو به زه هم سم سیلابونه ولاړي نو جي داسې کار دی چې دا د ټولو نه تاسو ته چې ما په سر کې هم دا وویل چې ټول نه زموږ غټه مسله دا ده دا ما مخکې چې څونه څوک راغلي که منیټرینګ والا دی او که زموږ ایچ ډي او صاحب دی یا ای ډي آی دی ټولو څه کړی چې دلته باران وشي دا په هفته هفته د اوبه ولاړي په دې کې او د ګرځېدو شان پکې نه په دې الیکشن دوران کې وشو نو دونه زیات د اوبه وې په دې کې د دې د ډاکون مسله خو موږ سره دونه پیسې نه یې که بل کمې پیسې موږ له راشي نو هغه د مخصوص کار دپاره چې د هغې نه غیر په بل نشي کولی لکه د کمرې پیسې دي نو ته پرې ډاکون نشي کولی یو خبره کوم بشیر صاحب خفه نه شي چې باران وشي نو چندخان څو ورځو پورې ټوپونه وهي نو بس یو هفته خو یې کم از کم او چې بیا واړه به مو سره لوبې کوي ښه جي راځئ مخکې ورځو کې به ورځو به سکول چې کوم هیډ ماسټر دی بشیر صاحب به موږ سره راسره حالات به تاسو درښیم موږ د سوچ کوم چې دا به سي لږ ذهن کې لږ سوچ وکړئ چې دا به سي چې تاسو کله دا پروګرام ګورئ دا پروګرام چلیږي په نیوز باندې عزتمندو خواله وله راغلی یم چشمې مې هم د نظر نه دي خو که زه ورته د نظر چشمې م واچوم نو قسم ده چې دا به ما ته ښکاره نه شي چې داسې دي بورډ دی جي بلیک بورډ نه دی ما بلیک بورډ هم لیدلی و جي وایټ بورډ مې هم لیدلی و جي لومبي ځل باندې کیمرامین صاحب هم وایي چې شین بورډ مې ولید شین بورډ فیاض الرحمن صاحب وایي چې شین بورډ مې ولیدو چې
چې زه تا ته دا هغه ځای نه ګوته پې کېږم ته به ما ته وایې چې دا څه دي ښکاري ته ها هلکه بوټ تاسو ته ښکاري که نه بچې زه خو یم ګینې نه ښکاري ما ته خو نه ښکاري تاسو ته ښکاري ما ته خو نه ښکاري ما ته ولې نه ښکاري تاسو راته دلته یو داسې یو غټ یو څو مسلې بیان کړي چې حکومت پې سیکشن والي نو زما سکول کې خاص کر کنه چې او جی دلته زما سکول کې خو کومه چې دغه مسله ده دلته کې نو دا د سکول د ډکون غټه مسله ده تقریبا غز نیم غز دا ډکون پکار دی نو چې دا نه شي هغه دلته بارانو شي وبو ولاړی ډیر زیات تکلیف دی اگر دویم نمبر د سټاف کمې ده موږ څلور کسان یو کلاس دی په خپل استادان نشته او سټاف کمې او دا ډکون موږ څه مسله ده صحیح دی عزتمندو د پروګرام اختتام کوم د سکول ته رادننه شوم جی او د سکول چې څه حالات وو هغه تاسو په خپله باندې ولیدل همیشه چې داسې سکولونو ته زه ورشم عزتمندو زه وایم زه به ټیچر د دې ګریوان راونیسم زه به پرنسپل راونیسم خو چې کله د سکول ته وردننه شم نو بیا حالات بدل عزتمندو بیا مې هلته لکه چې دغه بادشاه د دې ګریوان راونیسم عزتمندو خو زه همیش دا خبره کوم چې دغه خلکو سټونه ډېر زیات غټ دي عزتمندو دغې ته زما لاس نه رسي چې دغه خلک زه راونیسم او زه د خپل غریب بچي تپوس زه د دغه ماشوم تپوس کوم کوم چې سار خو راشي د 2 بجې پورې عزتمندو ناستې خو په خاورو باندې ناستې عزتمندو د چا په خوا کې چې یو کس تېرېږي نو دغه دوړي دغه په سر باندې چا ته چې یو بورډ خو لګېدلی خو هغه بلیک بورډ او هغه وایټ بورډ نه دی عزتمندو هغه شین بورډ دی چې په هغې باندې 1 2 3 نه بلکې شین رنګ ښکاري کوم چې په برنډه کې ناست هغه ماشوم چې هغه الف بینی عزتمندو هغه به تشر شین رنگین عزتمندو د سکولونو او د گورنمنٹ سکولونو دا حالات ډیر زیات بوره دي زه حکومت ته دا درخواست کوم چې جناب تاسو وایي چې تبدیلی راغلی ده نو چې تبدیلی راغلی دا تبدیلی ده چې کوم سړی وایي تبدیلی راغلی هغه دی راشي د گورنمنٹ سکولونو حالات دی وګوري کنه زه ورته یم چې تبدیلی راغلی ده بیا یو پیر دا خبره کوم چې تبدیلی نه راغلی بدتري راغلی په گورنمنٹ سکول کو عزتمندو گورنمنٹ سکول خو تباه دی پرایمری سکول خو تباه دی عزتمندو او دا ځکه تباه دی چې دلته د غریب بچي سبق وایي عزتمندو دا ځکه تباه دی چې دلته هغه کس راځي دلته هغه کس راځي چې دغه والد صاحب تپوس نشي کولی عزتمندو دلته دغه سړي بچی راځي چې کوم بغاوت نشي کولی عزتمندو دلته دغه سړي بچی راځي چې کوم خپل تپوس نشي کولی عزتمندو دلته دغه سړي بچی راځي چې پلار به ذمہدارا کوي په پټي کې عزتمندو دلته دغه سړي بچی راځي کوم چې انقلاب نشي راوستي عزتمندو کوم چې شعور نه لري کوم چې د خپل حق تپوس نشي کولی عزتمندو صرف یو خبره کوم د پروګرام په اخره کې چې تعلیم به دی ورکې دی به یو ډرامه کې د همیش پشان برازي خپل سیاست په دې خبرو باندې چمکاوږي چې موږ تعلیم ورکو موږ په تعلیم باندې کار کو او تعلیم دینه ورکې ولې چې ستا بچو زما بچي تعلیم ابته شي بیا به د خپل حق تپوس کوي بیا به د خپل حق تپوس کوي د دې سره خپل قربان شت خان او کیمرامین پیاز الرحمن له اجازه ورکړي الله فهم